اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وګو کتونکو زم سلیمه تر تاسو ګورئ پروګرام د نن سواد نن پروګرام کې پاکستان کې سواد کې او ورسره سره صوبه خیبر پختونخوا په نور سیمو او نور علاقو کې چې کوم د کرونا دویم لهر راغلی دی پاغي باندې به بحث کو حکومت هم څه فیصلې کړي دي چې را دلته کې په 320 دی پاغي باندې عمل درآمد شي داغه سره سره اهم کومه فیصله چې نن مخکې راغلې ده هغه د تعلیمي ادارو ده چې تعلیمي ادارې به دلته بند دي د 26 نومبر نه واخله هغوی اعلان کړی دی د 11 جنورۍ پورې خو بل طرف ته کوم پرایویټ تعلیمي ادارې چې دي د هغوی کوم دلته کې تنظیمونه چې دي د صوبې په سطح یا د ضلع سواد په سطح هغوی د دې په اړه کې سوای او هغې دې ته تیار دي او که نه دي نن په دې نننۍ کومه ویډیو چې ده نن کوم پروګرام چې دی په دې باندې به په هغې باندې موږ په تفصیلا بحث کوو. اول راځو سواد کې تر اوسه پورې شکر دی د الله ډېر رحم فضل او کرم دی چې را د کرونا کم نوې لهر چې راغلی دی په ټول ملک کې په دنیا کې نو د هغې نه سواد چې دی تر اوسه پورې زموږ کومې خبرې اترې چې دي د محکمه صحت سره د ډي ایچ او سواد یا د نور ذمهدارانو سره شوي دي نو شکر دا دی چې سواد محفوظ دی. خو د هغې سره سره بیا هم دلته کې حکومت غواړي چې را په ټول ملک کې او بیا خیبر پختونخوا او سواد کې هم دغسې دلته کې سیسوپیز یا څه پابندیانې چې دي څه بندیزونه هغه په مختلف ځایونو یا په مختلف دغه باندې هغې دلته کې ولګوي او د هغې غټ مقصد دا دی چې را کم کرونا کم نقصانات چې په ماضی کې شوي دي شکر دی پاکستان کې خو ډېر کم مرګونه یا کم نقصانات شوي بهرحال دنیا کې ګورو دنیا کې دې نه ډېر غټ نقصانات شوي ډېر غټ مرګونه شوي نو دوی د هغې د دغه لپاره د روکتام لپاره د هغې د مخنیوي لپاره دوی دلته کوشش کوي چې دلته کې چې دي په سواد کې هم او په ټول خیبر پختونخوا ملک کې څه داسې دغې چې په هغې باندې بندیزونه ولګوي. نو نن چې دی د هغې دپاره یو اهم او مهمه اعلان چې دی د وفاقي وزیر تعلیم او د کابینې د منظورۍ نه وروسته چې دي هغې به منظوري به چې دی هغه به وشي او هغې نه وروسته چې دي سبا په دې امپلیمنټیشن کې په دې به عمل درآمد شروع کېږي خو نن هغه اعلان کړی دی چې یاره د 26 نومبر نه واخله تر دغه چې دي د 11 جنورۍ پورې په ټول ملک کې چې دي تمام تعلیمي ادارې په شمول سرکاري پرایویټ او نورې کومې ادارې چې دي هغه به تعلیمي بندې وي. دې ته راځو چې یاره سواد چې تر اوسه پورې شکر دی دلته کې چې دي تر اوسه پورې داسې څه دغه مخې ته نه دي راغلي او دا مرض چې دی دا کوم کرونا مرض یا وایرس دي دا تر اوسه پورې چې دي په کنټرول کې دي او چې کوم د محکمه صحت د حکامو سره زموږ خبرې اترې کېږي نو هغه هم وایي چې یاره شکر دی دلته کې تر اوسه پورې دا بیماري چې ده په کنټرول کې ده. خو دلته کې زموږ اوس غټ سوال دا دی چې یاره په تیر پیر چې د کرونا کوم اولنی لهر راغلی په هغې کې دلته کې حکومت اعلان وکړو چې یاره تمام تعلیمي ادارې چې دی هغه بند دي دغسې پرایویټ سکولونه هم بند شو خو چې کله هم بیا د دې سکولونو باندې د بندیز چې کوم لګېدلی و په خصوصا پرایویټ سکولونو باندې کله دا سکولونه کولاو شو نو د هغې د وجې نه دلته کې یو ډېر غټ دغه چې پرایویټ سکولونه چې دي هغوی دغې بندیز ته تیار نه وو خو چې کله هم دا دغه شو نو بیا یو بل یو جګړه شروع شو د والدینو او د سکولونو ترمنځ اوس هغه بندیز بیا ولګېد نو لاول خو ورته دا پرایویټ تعلیم کوم اسوسییشن چې دی که هغه د صوبایي سطح باندې دي او که دلته کې د هغې تنظیمونه د ضلعي په سطح یا د ملکنډ ډیویژن په سطح باندې دي هغوی سره چې زما کوم د واکدارانو سره خبرې شوې هغوی چې یاره موږ په هېڅ صورت باندې فیصله پرون زموږ صوبایي تنظیمونو یا تنظیم کړې ده چې موږ په ټول صوبه کې د دې بندیز ته په هېڅ جوړ باندې نه یو تیار. خو بهرحال دا خو چې کله هم مخکې اوس ګورو چې یاره حکومت په دې باندې څومره عمل درآمد کوي او دوی د دې بندیز ته د نه منلو لپاره دوی څومره هڅې او کوششونه کوي هغه وروستو خبرې دي. خو موږ دا خبره کوو چې یاره تر اوسه پورې لاولنی لهر تیر شو بیا دویم لهر تیر شو اوس را روان دی تیریږي نو په اول لهر کې چې کوم د سکولونو او د دغه تر والدینو ترمنځ کومې جګړې چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي آیا دغه چې دی حکومت د دې دپاره عملي اقدامات به کوي بل طرف ته سکولونه به آیا دوی دې ته تیار به شي چې دا به دوی په دې باندې عمل درآمد به وکړي
او که پرس که نه کوي دلته کې چې وختي زما دغه سره کمې خبرې اترې وشوې د سکول کوم چې اسوسییشن دی د هغې د صدر سره احمدشاه سر چې زما چې ضلع سوات په سطح باندې کوم دلته کې سکول منیجمنټ اسوسییشن دی د پرایویټ تعلیمي ادارو د هغې سره چې زما خبرې وشوې نو هغه دا وایي چې یاره د دې نه موږ ته ډېر غټ زیان او نقصان چې دی هغه په اولني لهر کې رارسېدلی هغه د وینا مطابق په ټول خیبر پښتونخوا کې 600 سکولونه داسې دي چې هغه د دې کرونا د بیماری د وجې بند شوي هغه بالکل ختم شو هغه لکه بالکل هغوی خپل پر نیچري سکولونه هر سره بند کړل هغه وایي که چېرې زموږ خدشه دا ده که چېرې داسې دا لهر دوباره برقرار وي خصوصا په خیبر پښتونخوا کې او بیا زمونږ دا کوم علاقې چې دي دا چې کوم دغه دي دا غریزي علاقې دي پهاړي علاقې دي په دې کې که دا بند شي نو تقریبا نیم په نیمه سکولونه چې دي هغه وایي د هغه خدشه دا ده چې 50% په خیبر پښتونخوا کې به نور سکولونه د دې نه بند شي نو هغه وایي چې دا خو یو قسم له زمونږ د خلکو نه هغه روزګار اخیستل زمونږ خلک بې روزګاره کول او زمونږ سره چې یو قسم له دا زیاتې دی دې ته موږ هم ګورو چې بالکل ټیک ټاک د هغه چې کوم موقف دی هغه ټیک دی بل طرف ته د هغه خدشه دا هم ده هغه دا وایي چې یاره زموږ د علاقې چې دا وینټر سیزن یا په دې کوم دغه چې دي کومې غریزي او پهاړي علاقې دي په دې کې د عموما چې دي موږ په جنورۍ کې چې دي د خپل پرایویټ سکولونه چې دي د یوې میاشتې یوې نیمې دې لپاره موږ چوټیانې ورکوو خو اوس د 26 نومبر نه والا د 11 جنورۍ پورې خو یو امپلیمنټیشن به وشي یو میاشت مخکې تقریبا دا به راشي ډسمبر به راشي او تقریبا څه ورځې به د جنورۍ راشي دا به موږ به راشي خو دویم دغه کې بیا هم حکومت دا اعلان کړی چې د 11 جنورۍ نه به واخلي تر دغه نه به دې خوا چې دوی بیا د یخنۍ چوټیانې هم ورکوي یو خو دا د کرونا د وجې نه 26 نه واله د 11 پورې خو به دا په کرونا د وجې نه بند شي خو د 11 نه واخله بیا به دا د دغه پورې چې دي د اخوا د 11 جنورۍ نه په اخوا چې دي بیا دوی چېرې دلته کې به دوی د یخنۍ چوټیانې هم ورکوي نو هغه دا خدشه ظاهري چې یاره دا خو بیا هغه 4-5 میاشتو ته دا کوم سلسله چې دی دا به رسي په دې وجه باندې چې دي زموږ د ماشومانو تعلیمي کوم کال چې دی هغه هم ضایع کېږي د هغې ته هم ډېر زیات موږ ته دا کورس رسول چې بیا مشکل وي د هغې سره سره دلته کې سکول چې دی هغه بیا هم ډېر داسې دي چې استادان بېروزګاره شي موږ تنخواګانې نشي ورکولی د سکولونو کوم دغه چې دی هغه هم دغه نو هغوی یو خپل موقف دی خو بهرحال حکومت یو اهم اعلان کړی دی هغه دا وایي چې یاره د 26 نومبر نه د 11 جنورۍ پورې بیا د په دویم پیس کې د 11 جنورۍ نه واخله تر اخوا چې دي هغه هم وایي چې یاره موږ به مزید بیا په دې کې د دغه دپاره چې دي ریویو وکړو په دې باندې موږ نظرثاني کوو او امکان دا دی چې یاره که په نور ځای کې یو که نه په خیبر پښتونخوا او خصوصا کوم زموږ د یخي علاقې چې دي کوم چې پهاړي علاقې دي په دې کې به چې دي د یخنۍ دا چوټیانې چې دي دا به ډېر زیات لکه دغه زیاتې په دې کې به زیاتې راځي نو زمونږ د ماشومانو کوم دغه چې دی هغه به په دې سره ډېر زیات دغه کېږي نو په کار خو دا ده چې یاره دا شته کوم دغه چې وشو دا سکول له ماشومانو کوم امتحانونه چې به عموما سرکار بورډ چې به کوم اخیستل له میټرک د اف اف اس سی یا د 9th کلاس د دې به اخیستل په مارچ په دغه کې هغه اوس لاړو مئی تقریبا مئی او جون ته به لاړ شي او که دا نور چوټیانې پکې راشي نو کېدای شي چې یاره دوی وایي چې یاره دا به آنلاین کلاسونه کېږي خو آنلاین کلاسونه خصوصا په سوات یا په دې ایریا کې چې د دې نه مخکې هم کومې تجربې شوي دي په دې 13 لاکډاون کې هغه ناکامیابه دي وجه د هغې سره وجه دا ده چې دلته کې انټرنیټ کم دغه چې دی سپیډ چې دی یا د ډېرو ماشومان او ډېر چې دي خو دلته کې غریبانان دي که پرایویټ سکولونه به ډېر کم ماشومان هم داسې چې هغه به د دې جوګې چې د هغوی سره به لیپټاپ وي د هغوی سره به موبایل وي چې هغې باندې به آنلاین کلاسونه اخلي نو په لاول خو په کار دا ده چې حکومت د دې لپاره څه طریقې کار دغه کړي د هغې دپاره داسې یو دغه جوړ کړي چې یاره مطلب دا ماشومان آنلاین کلاسونه واخلي که دوی سره دغه نه لیپټاپ نه د دوی سره موبایل نه د نور څه ذرایع داسې نه چې دوی لکه خپل آنلاین کلاسونه واخلي د انټرنیټ هم غټه مسله ده ورسره سره د دې نور کوم دغه چې دي د لیپټاپ یا موبایل چې دی د دوی سره نه دوی به څنګه د آنلاین کلاسونه اخلي حکومت له پکار چې په دې باندې دغه وکړي د دې سره سره د کوم چې پرایویټ منیجمنټ اسوسییشن د ضلع سوات صدر چې کوم خپل خدشه جاره کړې ده چې یاره دلته کې چې دي زموږ د چوټیانې به د نور ځایونو نه زیات دي نو په دغې باندې هغوی له سوچ کول پکار دي یو طریقه کار جوړول پکار دي ځکه چې زموږ د ماشومانو تیر کم دغه کې چې څومره دغه شوي هغه چې دي هغوی د وجې نه هغه دغه شوي سفر شوي او د هغوی هغه کال چې دی هغه تقریبا هغه ضایع شوی
او هغوی دپاره هغوی بیا چې دي لکه بغیر د امتحان او بغیر دغه نه هغوی پاس کړي نو پکار دا ده چې یاره حکومت په دې باندې یو طرف ته که هغه اعلانات کوي خو د هغې دپاره بیا څه اقدامات پکار دي څه ورک پکار دی څه دغه پکار دی داسې یاره د دې ماشومانو دا کم دغه چې دی یا د سکولونو پرایویټ سکولونو کوم چې اسوسییشن د هغوی کم خدشات دي د دوی سره کینې په دې باندې او په دې باندې دوی سره بحث وکړي او د دې لپاره سره لار راوباسي دویمه دا چې تیره پیره چې کوم ما تاسو ته وي چې د والدینو د سکول منیجمنټ اسوسییشن ترمنځ د پیس دا کومه مسله چې وه په هغې باندې هم پکار دا ده چې یاره یو دغه کولاو دغه راشي د دغه طرف نه یو طرف ته عدالت دا دغه کوي چې یاره تاسو والدین چې دی هغه تاسو په دغه باندې مه مجبوره کوئ هراسا کوئ مه خو په هغې کې چې دای چېرته نه دي ویلي چې تاسو پیس مه ورکوئ خو سکول ته صرف دا ویلي چې یاره ته هراسا کوم سکول ته دا نه ویلي چې دا پیس دغه شو نو په دې وجه یو غټ کنفیوژن یو غټ دغه چې دی اړی ګړی د والدینو او د سکول منیجمنټ اسوسییشن یا د سکولونو ته پرایویټ سکولونو چې کوم دي د هغوی ترمنځ د مالیګانو ترمنځ دا دغه روان دي نو پکار دا ده چې یاره دوی داسې وکړي چې یاره دا دغه چې دي دا دوی خپل دغه وکړي او د دې لپاره صلاحمن او دغه داسې جوړ کړي نننی کوم پروګرام چې دی دا اوس چې دی هغه اختتام ته ورسید د راتلونکي پروګرام پورې مالې اجازه راکړئ د الله په امان